مشهور قول لی د سلف علماو بهتر کس هغه دی چې خپل عیبونه په هغې باندې مشغوله شي او د بل عیبونو نه د ځان منع کي، چې په خپل عیبونو باندې مشغوله شي چې ما کې څومره غلطۍ دي. موږ حساب کړ د ځان سره په ایمان یو کم سړی ماښام کې ماسوتن کې چې کله پرې وتلی د حساب لګولی چې نن زما نه څومره غلطۍ دي شوي، څومره ګناهونه ما کړي دي. زما ورونو دا قرآن حکم دی چې ولا تجسسو، تجسس مکوئ. تجسس ویل کی د چا عیبونه لټول. او په حدیث کې ورسره بعضې نور الفاظ راغلي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. ځان وساتئ د ګمان نه، ځکه ګمان دروغجنه خبره ده. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. امام مسلم حدیث نقل کړی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ګمان نه ځان وساتئ بدګمانو نه، ځکه ګمان بدګماني دروغجنه خبره ده. نن زمونږ په خلکو کې دومره بدګمانانې پیدا شوي دي چې که چېرته تا د یو چا سره لاس ته میلاو که که نه، لاس ته میلاو کو، دا د ملګری دی او د لاس یې ورسره میلاو سی به پارټیانو والا غټ غم باندې دیو گرفتار دي. دا خو موږ مسلمانان یو، څوک به یو پارټۍ سره تعلق ساتي، څوک به د بل سره تعلق ساتي، څوک به د بل سره تعلق ساتي. خامخا کلیوالي ده، وطن کې اوسېږو، پښتانه یو، مسلمانان یو، ولې ته به د چا سره لاس نه میلاوې، ته به د چا سره الیک سلیک نه کې، خو که ته د چا سره لاس یې میلاو دا د هغې سره ملګری شي، دا لاړ د هغې سره شامل شو پارټۍ کې. نبي څه وایي ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. ځان د درو ګمان نه وساتئ، ځکه ګمان دا ډېر غلطه خبره ده، دروغجنه خبره ده. ولې ځان ګناهګارئ؟ تا د هغه سره راټولی چې دی د هغه سره دی، لاس یې ورسره میلاو کړو، هغه دی بس د هغه سره شامل شوی دی. په فیسبوک کې به مې صاحب ورکړي هلته پلاني خو پلاني سه اعلان وکړو، هغه غریب به خبر هم نه وي سره، ده به لیکلی ته اعلان یې ورسه وکړو د الله بنده ته به الله نه جواب نه ورکې، ولې دومره زړور یې په دې ګناه باندې؟ ته به الله سره نه مخامخ کېږي. ځان بدګمانۍ نه وساتي. بیا وایي ولا تجسسو، جاسوسي مه کوئ، د بل چا په واسطه باندې عیبونه د بل چا مه معلوموئ. ولا تحسسو، په خپله باندې د چا عیب مه معلوموئ. تحسس ته حواسو نه دی که نه، په خپل غوږ باندې په خپلو سترګو باندې هم د چا د عیب معلومات مه کوه. ولا تنافسو، تنافس مه کوئ. تنافس دې ته ویل کېږي، اصل کې دا پرې علماو کړي زیات راځي، د بل په ترقۍ خفه کېدل، چې بل ولې ترقي کوي، بل ولې مخکې لاړ. ډېر خلک په دې باندې سوځي چې بل سړی ولې ترقي کوي، ولې هغه شهرت پرې موني، ولې هغه مال ډېر وګاټه، ولې ډېر ګاډي ورته ولاړ دي. ولا تنافس ولا تحاسد، یو بل سره کینې مه کوئ، هر یو لفظ ځان پوره تشریح غواړي. ولا تباغض، یو بل سره بغض مه کوئ. ولا تدابر، یو بل ته شاګانې مه راړوئ. وکونوا عباد الله اخوانا، شئ د الله بندگان، د الله بندگان جوړ شئ، روړه روړه جوړ شئ، اخوت اسلامي قائم کئ. نبی صلی الله علیه وسلم خپل یو صحابي ته نصیحت کوي، معاویه رضی الله عنه ته ورته وایي وإنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. معاویه ګوره یاد لره که چېرته د چا په عیبونو پسې ورپسې شوې نو ګوره تا خلق فاسد کړه، خلق دې خراب کړه، یا قریبه ده چې خراب به یې کړې. ولې کم سړی چې هغه غلطي کړې ده، ګناه یې کړې ده، پټ یې کړې ده، لیکن ته ورپسې شو د هغه عیبونه خلکو ته راښکاره کړې، د خلکو د نظر نه ښکته وغورځېده، خلق په عیبونو کې د هغه په غیبتونو کې دې مبتلا کړه. افسدت الناس، خلق دې فاسد کړه چې ته د بل چا عیب چاته بیان کړې نو هغه بیا د هغه غیبت نه کوي، په خپله دې هم غیبت وکړو، بل دې په غیبت کې مبتلا کړه، هغه بل په غیبت کې مبتلا کړه، هغه په بل په غیبت کې مبتلا کړي. افسدت الناس، خلق دې ټول فاسد کړه. زه چې د بل عیب لټوم خو دې دپاره لټوم که نه چې خلکو ته بیان کړم که نه، چې ما دلته یو مجلس کې بیان کړه دا ټول مې په غیبت کې مبتلا کړه، دیو به لاړ شي بل چاته به بیان کړي هم په غیبت کې مبتلا کړه. افسدت الناس.
یو بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه، اے اغا جماعتا، اے اغا ټولګیا چې تاسو په خپل ژبه ایمان راوړی دی، ستاسو دې زړونو ته ایمان لا اوسه پورې نه داخل شوی، لا تغتابوا المسلمین، د مسلمانانو غیبتونه مه کوئ، ولا تتبعوا عوراتهم، د هغوی په عیبونو پسې مه ورپسې کېږئ، فانه من اتبع عوراتهم، ځکه څوک چې د چا په عیبونو پسې ورپسې شي، د مسلمانانو په نقصاناتو پسې ورپسې شي، د هغوی معلومات کوي، د هغوی خلکو ته بیا تشهیر کوي، یاد کرئ دا حدیث واورئ، خزان سره نوٹ کوي، فانه من اتبع عوراتهم، څوک چې ورپسې شي د چا په عیبونو پسې، اتبع الله عورته، الله به د په عیبونو پسې ورپسې شي، ومن یتبع الله عورته فیفزعه ولو فی بیته، یو روایت کړي فیفزعه فی بیته، څوک چې دا د چا په عیبونو پسې ورپسې شي، الله به د په عیب پسې ورپسې شي، الله چې د چا په عیب پسې دا په نقصان پسې ورپسې شو، الله به دننه پرې کور کې وشرموي. دا خطرناک حدیث امام ابو داود خپل سنن کې نقل کړی دی. که خپل ځان عزت غواړي، د خپل ځان حیا غواړي، د بل سړی پسې مه ورپسې کېږه، ورنه په کور کې به ناست یې، دننه په کمره کې به ناست یې، الله به دې وشرموي. فیفسحه فی بیته، الله وایي په کور کې به یې وشرموم. دا کس دا د رسول وینا دی، په کور کې به الله وشرموي. زما ورور څومره د خطرې نه ډکه خبره ده، زمونږ بل کار ورک شوی دی.